ثواب پنیت کین آئے کی بدعات راضی اور دوادہ پر رسومات کی بدعات راضی ہے نا. علی جنازہ بالمصلی والمسجد, جنازہ پر کم دیکھے جماعت کی بکے کے بار میدان سے لے کے عیدگاہ کی. امام ابو حنیفہ و مالک سے بھی جماعت کی جنازہ مکروہ ہے. بار بکے شافعی سے ابو احمد سے بھی جائز ہے. ویوائی کہ حضور مبارک پساد ابن ابی وقاص جنازہ کرے ہو پر جماعت میں یا دیم پا ابو بکر و عمر بانے جنازی شیوی پا جماعت کی معلوم ادا سے جنازہ روان. زمانگ احناف و مالکیان وی حضور مبارک دا جنازی دا پارا جدا دے جوڑ کرو گس طرف تا دا جماعت اغین جنگلہ آتا ہوا اس یعنی زمان پدا کی ایتا بے مسلل جنائز وی نکو جنازہ پا جماعت کی بلا کراہا تکی دینو بار جے والے جوڑو. بیم حدیث سے قولن ابو داود کی براش من صلی علی جنازت فی مسجد فلا شیء له کلوی فلیس له شیء اسی نکی اور یو روایت فلا صلاة علیہ. درم دارا چھ نجاشی بادشاہ چھ مڑو او غائبانا جنازہ وا واللہ بارتوت نو بارتوت سلا فساد ابن ابی وقاصی چھ جنازہ کروا باران و معتکف حضور مبارک نو دا عذر دا وجنے والا رادن. ابو بکر عمر باندې ځکه جنازه کېده چې د هغې خقېدل د حضور پاک سره نو لارې په جماعت کې وه نو چې جماعت کې راتللې بغیر کار نه کېده نو جنازه یې پرې وکړه. اصلي علت خو په جنازې په کراهیت کې جنازې مونږ نه دی د مړي ادخال دی نو چې مړی داخل شو اوس زمونږ مذهب هم دا دی که مړی بار پروت وي او زمونږ په جنازه کې په جماعت کې کښېنه بلا کراهت روان خو مړی به جماعت ته نه راننباسي. چونکہ ابو بکر عمر لار پا جماعت با جماعت ترا داخل کلیش نو بے پا جنازم کے سپاتی نشو. حضور مبارک دا دین علاوہ چرتا پا جنازہ نکی. عائشی بی بی یو صحابی وفات شو سعد ابن ابی وقاص حضور پا سحل ابن بیضا کرو سعد ابن ابی وقاص وفات شو ویر آدم نیکنو صحاباو پہ انکارو پا ولی حضور پا سحل ابن بیضا نو کرے دا انکار دا صحابو علامه دا دیده چی دا عمل متواتر و متوارث نو. اوس جنازی پا حرمینو کی ذکر چی بارزه نشتا آنه دا خلق وطی دیش او مسجد نبوی کی چی دوما مڑی بیرادن نکوت اوس یو خکار کرده چی دا میرام نبار دیوال جوڑ کرده یو طرف تم دروازه دا بل طرف مڑی چی سمر رازی نو دا میرام نبار اغزه کی رازی برندکی مڑی باری خی نو جو سلام گردو نشن اعلانوش امام ورشی مڑی بارے و جنازہ پہ امام جماعت کے ولاری جنازہ پہ نو دیکھ کار کرد. عمر ابن عبدالعزیز بسڑے ادروڑے ہوئے چھے سک مڑی رانن نباسی حام تا خوش خاریہ نا بار دینا نشتا نو ٹولے جنازے پہ حرمین شریفین کی مدینہ منورہ کی مڑی بار پروتی اور بار نے روڑی بار پا باری وڑی دن نے نباسی اور پا مسجد حرام کے خبل زین اس طرح جو مڑی راندن نکے. امام بخاری دا دوارو قائل دے یا دا خی چی دا مڑی زی جنازہ را جنازگارے اور کو جماعت کے ندد دوارا ذکر کر خو پا وس جماعت کے ندد پکار بار پکار ذکر دا نبی کریم عادت شریفہ عام اور دا صحابہ کرامو اگر بار دا جماعت نراغ رہے. یوزن امداد چیوی واقعاتی جزئیت احتمال دا ہزارو لری بارانو اعتکافو تکلیفو ذکر اکڑا بے ابن حمام لکی چی مکروح تحریمی دا خصی دا چی مکروح تنزیحی دا خلاف اولانا او منصفین. وہی بعد خلق دا صورت جنازین پدریز دا صورت اخلاص ہوئی او یوزل پکی دو ہوئی دا دی ثبوت نشتا پا حادثو کے ہاں دا دی سفیان و دی حمامان جوڑ کر بار توتو یعنی غائبانا جنازے بار کرے
یهودیو یهودنه رجم کړي دا ورستو مسله راشي په حدودو کې حکم دی رجم کړل من موضع الجنائز عند المسجد چې کوم دی به جنازې کې دی الته کې کړل نو خو بارو د جمعه دس طرف ته باب الاس کلاړې نوې دروازې وړه باب البقي ورته زموږ زمانه کې نه وه باب البقي سره دیو داسې زیړه جنګله ته راتاو دا وایي د جنازو دیو د حضور پاک اوس هغه جنګله لر کړې ده اله خدا تخی په جماعت با قبر باندې مسجدګاه جوړول باندې نو دلته اتخاذ راغلی رستو به بنا راشي او دواړه جماعت یادوي نو بنا آبادی ته وي اتخاذ عارضي نیول ته وایي عارضي جونګړه جوړه کړې او مونځ کې عارضي دونکاچه جوړه کړې او خبر ته مونځ کې نو دا ښه کار نه دی باب ما یکره من اتخاذ المسجد القبور کراهت په اصطلاح د دوی کې منع ته وایي مکروه ته نه وایي لکه د نسوارو ما یکره ما یمنع منع د اتخاذ د مسجد جوړول د عارضي جماعت یعنی سجدګاه جوړه کړي دا یو قصه ده ګوره ولما مات الحسن بن علي حضرت حسن زوی حضرت حسن نمو دی وفات شو 90 هجری کې نو ضربت امراته القبة على قبره خذ په خیمه جوړه کړه په قبر سنتن یو کال خذ نوم یې فاطمه ده حضرت حسین لور ده د تر لورې ده دا حسن ابن حسن دی هغه فاطمه بنت الحسین د 90 هجری قصه ده یو کال خیمه هغه پکې ناسته او خپه وجړلې او سیدانو چا ورته طویلې نشو چې دا څنګه ثم رفعت یو کال پسې بس ده او دا خیمه یو نو فسمعوا صائحا یو غیبی آواز یې واورېد یا د ملائکو آواز یا د جنو مسلمانان جن یقول یو وی الا هل وجدوا ما فقدوا وی منت آغا سوکو چې دوی رو کړو یعنی مړی جم دی که دوباره چې دی ورته یو کال تیر فاجابه آخر بل ورته غیبی آواز وکړه بل یئسوا فانقلبوا نا امید شو نو لاړل وی مړی جم دی شو وینا لاړ نا امید شو یعنی دی ورته تنبیهن وی چې عمل د خطا دی دا کار مکوه او چې دا یو کال په خیمه کې ونه دی به منځونه کړي کې به نه کړی نو منځ خو دی ښې ځکه منځ خو ضروري دی نو منځ عارضي راغی نو دا منع او دا صورت دا په مدینه کې زه په دې حیران یم چې څنګه چا نه منع کوله نه والي منع کړه نه صحابه منع کړه صحابه خو نو داسې ځکه 90 هجري ده او 90 هجري کې عام صحابه نو چا نه منع کوله چې دا څه کوي انا ذل کائنات په هغه مرض کې چې کوم چې وفات شوی دی دا به وی لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد انبیاء او قبرونه سجدګاهونه جوړ کړی دي قالت بیبي وی عائشہ ولولا ذلك غیر د دې خبرې نه وي لو برز قبر به سرګندو خو هغه وخت نه پټ راغلی اوس هم قبر پټ یو دیوال ته راتاو دی بیت بل دیوال راتاو دی بیا د اوسپنې پنجره ده لویه غیر انی اخشى ان یتخذ مسجدا ما سره دا یاره ده چې خلک یې سجدګاه جوړ نه کړي نو کنجي به هغې سره او ور به بند چې خاص څوک به راغی او ډېر منت به یې وکړو هغې به وله کنجي ورکړه ور به یې لرې کړه او دننه به ورننوتې قبر د حضور مبارک هغه وخت کې جماعت نه بارو دا په سن 80 هجري کې دننه شوی د ولید ابن عبدالملک زمانه کې خد او سړی دا یو اختلافي مسئلې ته اشاره سړی ته به کوم دی او درېږي او خدای ته زمونږ مذهب خدا دی چې دواړو کې سینې ته مخامخ ودرېږه او شوافي او حنابله وایي چې سړی ته سر او ښځې ته کناټو ته خو زمونږ مذهب کې دا روایت
که سړي فرق وکړي چې سړي ته سر ته ودرېږي او ښځې ته کناټو ته، نو دا زمونږ مذهب کې رواج شته او حدیث نه فرق معلوم دی. دغه وایي احناف وایي چې دا جنازې ادا کول دا حق ته قوت ایمانی دی. للمسلم علی المسلم ست، او محل د ایمان صدر دی. نو ته په حق ته قوت ایمانی باندې هغه باندې جنازه کې، نو محل د ایمان ته مخامخ ولاړ یا ادا تعویل کی چې یو ځای کې حضرت انس ابو داود کې بل راشي خود ته مخامخ ولاړو کناټو ته، نو یې پاغې جنګله نه وه، انا عش پینو، نو د خلقو نه یې پرده کول پټول یې غوستل. دا حدیث چې کوم ذکر دی بخاري کې دی کې دواړه احتمال شته، خو ما ته وایي زمونږ مذهب کې دا روایت شته که د سړي او د ښځې په منځ کې فرق وکړي، سړو ته سر ته ودرېږي. حرمینو شریفینو کې فرق کوي، سړی امام ته نږدې، ښځه اخوی، د سړي سر مخامخي، د ښځې کناټي مخامخي، میانځی ته په داسې ترتیبي وي. ډېر مړي په یو ځل جنازه کوي، نو سړی به نږدې امام ته، ښځه به وروسته، او د سړي به سر مخامخي، د ښځې کناټي. زنه عمران میں سره قال صلیت وراء النبي صلی الله علیه وسلم امراتن، فیو ښځه باندې جنازه کوله حضور چې په څلوېښتۍ کې مړه شوې وه، یعنې اولاد کې. نو فقام علیها وسطها، میانځ ته مخامخ ودرېده. نو د احناف وایي چې وسط او وسط دواړه لفظ راغلی دی. وسط راغلی دی، وسط میانځ ته وایي، خو میانځ د سر نه تر پښو پورې دی میانځ ته وایي. او وسط کې راغلی دی، وسط خاص نقطې منځمې ته وایي. نو الساکن متحرک، نو المتحرک ساکن. که وسط کې نو ټولې سې ته وایي، د سر او د پښو په منځ کې. او که وسط کې نو خاص منځ ته وایي. نو چونکې حدیث مبارک لفظ دواړه اطلاق پکې راغلی دی، موږ تعین دی یو جانب نشو کولی. موږ وایو وسطها، سینې ته چې ودرېږي دا هم وسطها دی. جنازه باندې څلور تکبیر دي، زیات نه دي راغلي. انس صاحب درې تکبیر وایي، چا ورته وایي صاحب یو پاتې دی، نو دوباره تکبیر وایي بیا. خو هغه په خپله خبره نه وی کړې، دی سړي خبرې کوي. دا براشي اوس بنا کې برته وایي. اصل کتاب قرات شته کنه، دی د جواز قائل. ما ته زمونږ مذهب کې جایز ده، سنت نه ده. امام ابو حنیفه او مالک وایي نشته پکې، ځکه دا خو حقیقتا نه دی، دعا ده. دی چې قرات د فاتحې وی نو رکوع سجده هم پکې وکړه، او که قرات د فاتحې وی نو په هر تکبیر کې ووایه، ځکه دا یو تکبیر په ځای د یو رکعت ولاړ دی، او په هر رکعت کې قرات د فاتحې راغلی دی. او دوی یو ځل وایي، او قرات د فاتحې کې چې وایي د دعا په شکل، د ثنا په شکل نه روان. ما ورته وایي زه وایم په خپله. نو باب قرات الفاتحه الكتاب، وقال الحسن يقرأ على الطفل بفاتحه الكتاب، فاتحه به وایي او په آخر کې به دا وایي اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا واجرا. ابن عباس یې یو ځل کول لمونځ، نو د فاتحه په څرګنده وویله. بیا یې زه په دې پوهیم چې دا د پټي مونځ دی، خو تاسو ته مې ښودل چې فاتحه هم پکې راغلی ده، ځکه عام عمل نو. او د ابن عمر عمل به راشي، موطا امام مالک یې فاتحه نشته. ابن عمر او ابن عباس اختلاف وکړي په یو مسله کې، نو ابن عمر اولاد بالاتباع. ابن عباس خپل اجتهادي مسلو ته سنت وایي، لکه اقعاء به کوله، تحلیل به کو په حج کې قبل السعی، نور خبرې دي ډېرې. نو علماء وایي من اخذ بقول ابن عمر لم يترك من السنة شيئا، که چا د ابن عمر قول مختار کړو نو دنه اس نه پاتې کېږي، ځکه ډېر شدید الاتباع. دا په اتفاقیاتو کې د حضور اتباع کوله، چرته به حضور ناسته کړې وه، دلته به ناسته کړې وه، چې سفر کې به چرته بار ته تللی دی، هلته بار ته
خبر باندې پس د فن جنازه کی کنه چې او ځل پیشي بیا پیاجت نشتا هو ولی په عادت کولش یا به جنازه خخشي وي نو هغه پورې په جنازه کولش چې مړ خاصي وي نه پړسیدلې چې څاو پړسیږي به په نه کې نو دا زمانه او د ملک په حالات باندې نو د خدای باندې چې جنازه حضور کړی دا نو دا خو هغه په جنازه کړی و خو نبی کریم ولی او بغیر د اجازه دا نه کړو نو نبی کریم په د ولی په حیثیت وکړ الله پر موږ د خود شهیدانو لتلو نو د یمن یو عالم او راسه په جنازه شروع کوم ور پسیات وکړ په شهیدانو له خودم جنازه دومره موده پس چا فامن المیت یسمع خفق النعال امام بخاری اتباع د لفظ کې چې څنګه الفاظ راغلي قشان ترجمه دي نو مړی اوري چې غار د پړو چغار خو معمولی آواز ده کنه نو چې معمولی آواز اوري خو چت آواز خو به من باب اولا اوري او حدیث کې خفق النعال ده نو د ترجمه د قشان خفق النعال کې قولا بیا همیشه ترجمه مطابق د لفظ د حدیث دی بابنا المیت یسمع خفق النعال مړی اوري پړو چغار د پړو نو چې سما ثابت شو به خو د انکار نشته پړو چغار خو معمولی آواز چیزی د خلق آواز نو بعد چې څوک ما نه مانی وی دغه پورې لا وټ کار کوي نو زکه आवाज اوري الګا دا دوبره پندو د خوري چې به پرتی مومانو نو خدا وای دا د غیب خبره دی او سید الکائنات ویلي او څنګه اوري امنو نه خوري چې به پرتی دي نو موږ دغه نه نیو خبر به دا خبرې څنګه کوي علم یې څنګه دی چې څنګه وای کلمه بوزه چرته مې بوزه یا خدای بندگان کوم خامه غر کړه دا چې معنی کنه چې حدیثو کې راغلي اوازونه معنی نو دغه سمه معنی کیفیت یې مونږ ته نه معلوم انا سما فی الجمله ثابت ده یقینا او چې عائشی بی بی چې انکار کړو مون په بدر کې ویلو کنه یو خدای غیر رجوع ثابت ده به حقی نقل کړي او حافظ ابن حجر دیم دا چې دا غیر انکار په اجتهاد بناو انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم دعاء اذا ولوا مدبرين او دا غیر نه تمام د شپږ توجیهات بیان کړو اې کې نفي د اسماء نه نفي د سماع نه تورول نشکولې ځکه ظاهري اسباب خدا اورېدو ختم دي وګونه معطل دي حواس معطل دي فلکون زرګونو منا خوره په پرتا خدا د خدای کار دي چې خدای ورته راځي اوس به عذابي څنګه کی مار او لړم خو پکې مونږ نه وینو ملائکه ولا څنګه راځي صاحبتدار خبره نه انکار وکړي نه هغه خبره چې منې د خدای او د رسول د وینا مطابق او د غیب خبره دي نو د قشان دا امانه بدی په البته دا چې پسې ما څوک دا بنا کوي چې ته د خیر غواړه شرط غواړه زوی ته غواړم دا په جون چانه نشه غوښتې نه د مرګ پس پس غواړه او دا کار د خدای دی که د انسان دی دا خو جایز نه دی خطا نو چې کوم ثابت دی په شریعت کې هغه به منې چې کوم نه دی ثابت شرک د باب نه دی هغه به نه منې جنازه عامیت باو کی کنه وارو لے پکٹو لے سو کوئی ہفتہ پس خیرات کی سو سلو اختمہ پس نو خدا ثواب گنی نو بے بیدات خیرات ارواز شریعت کے خیرات کے نروز مقرر دا نہ پکی جنس مقرر دے دا سڑی دا توفیق کار دے کہ کلا دے اوشو توفیق کوا ایک دریم او پنځم او ومنه راغله دا د شیخانو امامانو جوړ کړی امامان او دې په ځان مجه چا
یو ځل زمون چارسده کې په منظور کې لیکي داسې دیره ناسته و یو امام نو چې هغه له راغی هغه قبض کړم بس هغه وایي زه یې نه ورکوم چاله زه غریب یم په خپل زما څه کار دی نو امامان ورپسې شو نو د منډه کړې نو ټول ورپسې ور منډه کړې په والې دې سر منډه وکړه هلکه چې نه ورکوي خو اوس نه ورکوي که نه که دا د شریعت مطابق قواعد دي نو خو چې چا مړي یو سړي قبض کوي زما په خپله ضرورت دی د هغو کفاره فدیه وشو زما څه کار دی چې نور امامانو لی ورکړو نو پرې نه ښود امامان پټکي م ترې وغورځوم والې ورکړي نو ټوله ته ګیټ ده چلون ولون کې دا تاسو ته داسې نه یم چې بس ورځې پې چغې انکار وکړې نه په چل ول د حکمت نه به کار هلی خلک به رو رو پې کوي چې رو د خلقو خو نیت د سوا دی که نه او خلک زیات ګناهګار نه دي دا حمامان دي ځکه حمامان ورته وایي نه هغوی خو یې ملا دی ما ته یې ویلي دي خو په مزه مزه به یې پوهوې او دا ستاسو اصلاح ځکه ځکه کوم چې کار ټول ستاسو په لاس کې دی که په مزه یې پوه کوي چې رونو ثواب هم مقصد دی ګوره د مړي خیر په دې کې دی چې داسې کار وکړي رستو فدیه وکړي خیرات وکړي خیرات ته به څوک نه منع کوي نه به د فدیې نه منع کوي اصلاح به یې کوي بندول به نه کوي به په داسې طریقه وکړي او چې فدیه پې نشته نو خیر دی په مزه وکړه صدقه نو خلک خو مړو په صدقه کوي که نه صحیح طریقه ورته وښایه نو بیا به یې تاله زیاته راوړي ځکه څه د خیرخواهۍ په شکل به وایي د تنقید په شکل مه کوه دا تنقید خو زه ستاسو مخکې زړور یم یعنې زه هم بېکاره یم خو تاسو نه نه یېرېږم ځکه نو تاسو به د چل ول نه کار دی د حکمت پرون یو حمام راغلی د دغه د طرفه زما شاګرد د دې دپاره دی زه ورته د پیریانو ملا وایم ځکه پیریان یې تعبیر نو یو سړی راوستی ما بیا مه راوله ښه دا یو څه توحید کې غلو کوي نو د خلقو نمونه ماله پلان کې داسې دا نوم ماله بل په خوږه طریقه تعبیر کوي دا خلک مشران دي زمونږ عزتمند دي خو ما ته مسله داسې معلومه ده ما ورته کله بامیانو له خدای ثواب ورکوي هغې خو په دې نه پوهېږي چې بدعت څه ته وایي سنت څه ته وایي ګناهګار ملا دی اما لوڼې دوزخ کې خدای ځوړند کړي چې تا ته خو معلومه ده ولې نه کړي امي سړي ته خو ملا ووایي غټ پټکې والې لویه ګیرې د نامې پورې نو چې د هغه په خبره عمل نه کوي د چا به کوي اما دلیل یې دا دی چې هغه درې کسان اصحاب الغار یو سړي چې پیوله شل که نه مور پلار یې ویښو ودو او بچي ویښو او بچو جړل پیو پسې د نه ورکول ودرېږه چې مور پلار مې نیوز کړي نو سبا پورې ولاړو تعبیر هم دی که نه کنه حق ته چا زیاتو بچو بل هغه ویښو مور پلار خو دې ودرې خدا قمقل شیخو خدای پاک د هغه دعا داسې قبوله کړه چې ګټه یې ورته وزغوره نو بعضې قمقل شیخان له خدای پاک بدعات هم ثواب ورکوي ځکه هغې خو په ښه نیت کوي او د هغه په دغه کې ذهن کې خو دغه لوی ملا دی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون خو ملا سړي ته خو کتابونه معلومي یا ورته نی معلومه د ځان نه فتوی کوي نو ګناهګار ملا دی امام دی هغه عامي ګناهګار نه دی نو تاسو په خوږه طریقه اصلاح کوئ چې نه دا داسې منع کوئ ما طریقه ورته وښیئ اصلاح یو سړی مونځ غلط کوي نو ته به یې د مونځ نه خو نه منع کوې د مونځ اصلاح به وکړي نو خیرات خو منع نه دی خیرات خو ثواب دی چې مړي پسې وکړي نو خیرات اصلاح پکار ده الله داسې ووایي د غوږونو په دې منځ کې په دې مازدیګر چې یو چغه کړي دا مړی وایي د ده دا چغې ټول هر څه اوري بغیر د جن او انس دا چې څوک عذاب قبر نه مني که نه ډېر دا جماعت المسلمین والا نه مني او اسپانیان نه مني بعضې صوفیان هم نه مني نو وایي بیا آخر دا مرغۍ ولې په دې مقبرو کې ګرځي
او دا چیرلی ولی گرزدی ولی نتختی ناغی تا بے پدغی طریقہ خدای ناوری چه حیبت پر رازی اغی لکد عامو نو جن او انسان خدای دا غائب ساتی نور آواز ارسو کوری او دا دین معلومی چی دا چقیم حقیقتا دی او دا اوریدلم دا دی مخلوقات و حقیقتا دی و جن او انسان پٹ پاتی کیسے کہ ایمان بالغیب نا پاتی کی بیا کسری عذاب لیدلی بے بے کفر کرے اے بے گناہ کرے دا یومنون بالغیب مانا بے پاتی کی در ایمان بالغیب دیتا ہوئی چه خدای و رسول در تسویلی اغا بمانے کستا عقل ورطا رسی که نرسی کستا پا پویا کی رازی که نرازی کتا پا تجربه معلوم کری کنی معلوم کری دیتا ایمان بالغیب ما غاب عن عقلک و حواسک و تجربتک و علمک خدا یو بل دیرتو ہوئی کسڑی دا پاکانو خواتا خخیدل غواری باو من حب الدفن فی الارض المقدسة و نحوها کسڑی ہوئی چی ما دی مبارک از مکہ کی خخ کے یا پا مثل لاغی مثل مانا دارا چی دا مبارک خوف خلقو تا ندار آغلی دا موسیٰ علیہ السلام خدای بیت المقدس تا من ازدیکی ذکر خدای پی آرام کڑی وا فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض تقوم دا وجه خدای نزدې مې کې ور زه ورغلم د موسی علیه السلام خبر او نزدې دی دا قصه مخکې نه تېره شوې ملک الموت راغی موسی علیه السلام دا دا جماعت المسلمین والی او دا عثمانیین دا نه مني دا حدیث موسی علیه السلام ته ملائکه د مرګ راغله ورته وی روح دی علم فلما جاءوا صكه فدي مخيس پسپیړو کیسه دویو ففقعنا استرګه ولا نندکړه ریح کړ نو الله خدای پاک ته وای دا چې بنده ته دلې ګلې مچې مرګ نه واړي نو خدای ولا سترګه روکړه وی خلاص دوباره ورته وای چې زستا دا مرګ نه یریږي او جون دې خوښته نو ته پملا دیو وای باندې لاس کېدا وای ته وخت ډیری نو دا هر وخت په سر به یو کال درک نو دومره عمر به ورکم چې څومره وخت د لاس سلام دی راځي هر وخت په سر یو کال نو دی وی اوراله ملائکه ورته وای نو دی وی دا غینه پس پسې به مرګ وای وی خاطی زدا دی بوډا چې رشتہ داران خپلوان دوستان می ټول مړی او زپاته نو چې اخیری مرګ دی نو اوس خده خو یو دا حکم فالآن اوس می مرګا خو خدای ته سوال کوم چې ما ارض مقدسه ته نزدیک په قدر د یو غټي وشتو دا ارض مقدسه بیت المقدس نه دا ریحه چې کومه دوی د پاره ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم وتنقلبوا خاسرين دا شپږمه پاره کې نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم چې په معراج کې تنو په دبانې ورغی او دې خبر کې ولار دي مونږ کې نو صحابه ته فلو كنت سما کزو سالتوي لا اريتكم قبره ما بتاسو تقبر خودل ویلا جانب الطريق لا اري سره نزيد عند الكثيب الاحمر او سره ډېرې مکه سره ډېرې شاندار او خبر ده او یو بادشاہ جوړ کړی ملک ظاهر به برس پشپک 102 هجری کې دا په لیکل دی ملک ظاهر به برس په دې لار راتنو خبر زور شو ناغه خبر گنبته په جوړ کو خبر جوړ کو تاریخي په لیک شپک 102 هجری سره موده شو چې دا ورغله ما وخت کې د مسلمانانو په ځای او د يهوديانو شوکې نږدې او استاد يهوديانو په ځای کې ای په قبضه کړل موسی علیہ السلام خبر او بیت المقدس ته مخامخ جوړ کړو ځکه د يهودو قبرونه ټول بیت المقدس طرف ته اوس یو دوه سوال لري دلته او دغه وجه نه د عثمانیین او د عقل پسې چلان روان دي د عقل لاندو دین کار کوي اول دا وایي چې موسی علیہ السلام څنګه ملائکه وایي
ملائکه خود خدای استاد دې پیغام را رسون کړي نو دی ولی وای دا خود العظم پیغمبر دی د کتاب او د شریعت او د لوی امت خاوند دی بهم دا چې ویو نو دا سترګې څنګه لاندې ده د ملائکو سترګې څوکړندوري شي تاسو وګورئ کې پوهه نو د لومبه خبره جواب دار چې په لومبه د موسی علیه السلام نو پیژندل او دې انسان په شکل لاغه وي زده نروح حلب مله پیغمبرانو ته اول اختیار ورکړي دي چې د جمدې پاتې کېدل غواړي چې مرګ کېدل غواړي نو دا ورته ونه وی نه پیژن چې وی نه پیژن نو په شړق یو او غډي خارجنو چې په خار بشو اټوپې وې په سر اټوپې به د سر نو چته شو دا وخته به نه غدرېدل نو ټوپې به چته شو کله به ټوپې اور واغشت نو مسخار جن یو سړی نو علي پسوک فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوقده موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين چې پسټي وو دا وارته سوته او مصری سړی غټ او سرکاري سړی فوجي پس مکه پریوت پوز او سره مات شو په یو سوک سړی په سوک ورځي دې کار جوړ وکړ نو چې شروع شو چې دی وو نو سترګې هم په خلو نو چې ویو هغه پناشنو پېښو چې دا خو ملائکه نو مخکې نو پیژندل عالم غیب خونی پیغمبران او مثال درته خیر ابراهیم علیه السلام ته ملائکه راغله هغه خو نه پیژني نو لار کور بی ته وي خیالال فراح الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال لا تاكلوا فوجد منهم خيفه قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم ندی خبر دې چې دا ملائکی دي نی بی خبر ده بی ولی الله را هغه ورته دا نه وایي چې د بادام ګل پلان دا خو اولیاء دي ندی لسکې سلاله او ندی خبر دې چې دا ملائکی دي چې ډوډۍ ورته کې خو دا نه خوړنه بیا وایي دا ولې نه خوري چې وی په جان بیا ورته قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا رسلنا الى قوم لوط بیا لوط علیہ السلام الله لوط علیہ السلام نو پیژنل هغه تمره خفاو قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد کاش مټه مې وي او طاقت مې چې ما تاسو سره کتلې ځکه قوم راغی خدي ورته وي چې خشتا لکان منکر راغلی او قوم لوطیان زناور وجاءه قوم يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزين في ضيفي اليس منكم رجل رشيد يا ظالم بچو زمالوریان اشتنی کاب اور سروتنے او دا خلی دا سکرے پملمن قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد قال لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد عزيز مستالوریان متعجد لوط علیہ السلام ندی پیجندر بیا ورته هغوی ان رسول ربک لن یصلوا الیک فاسر باهلک بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد الا امراتك انه مصيبها ما اصابهم اليس الصبح بخريب ان موعدهم الصبح اليس الصبح بخريب یو باسه د قوم شزه پرېدا او ته کله په عذاب را دي سبا خلل دې نه نږدې دی ودرې لوط علیہ السلام نو پیژندل ابراهیم علیہ السلام زمونږ پیغمبر نه پس سید الرسل هغه نه پیژندل نو موسی علیہ السلام نه پیژندل نو سناشنا خبر نه دونه پیژند نو ویو دا دړمبه خبره جواب نو دا حواله پنا پیژنګلو کړي
پیغمبران خدا سره نه خبر چې څوک پر ورته خدای اطلاع نه را لګي. د دویمه خبره دا جواب دی چې من تزیا بذی قوم اخذ حکمهم. دا ملائکه د انسان په شکل وسترګې وي غوږونه، نو چې د انسان په شکل ونو تکلیف هم ورته رسېدی شو او سترګې هم ړندېدی شو او غوږونه هم خوږېدی شو او تکلیف هم موندېدی شو. نو چې څوک د چا په شکل کې څرګند شي احکام په ټول بنا کېږي. که یو پیری راغی او د مار په شکل و تا مړ که په خښته پته هېڅ نشته. یو سړی ته کتاب ګورې او هغه د زمري سرمنه چولي او تا یری د ټوکو دپاره او په تا رانه وه تا پې د یرې ډز وکړو چې دا خو زمری دی د هغه وینې توی ځکه هغه په بل شکل کې راغلی یا د شپې ستا دوست دی میلمه دی خو په دیوال دروړي ته ورته یې لکه څوک یو غږ نه کوي او دې ویشته د هغه وینې حدر دی ځکه په بله جامه کې راغلی. او ملائکې سترګه ځکه ووتله چې په شکل د انسان کې وه نو د انسان ټول مصائب او تکلیفات به په هغې راتلی شي. شاه ولی الله صاحب قسم ذکر کړی یو عالم کتاب ګوري نو کتاب یې کته د شپې داسې دوه ماران رانږدې شو یو یې په خښته وویشته یو مړ شو. چې مړ شو دی خو کتاب ګورې دی کې خلک راغله یو څلور پنځه کسان وایي تا زمونږ زوی وژلی دی. وایي کوم ځای ما وایي دغه دی که زمونږ پیریانو زمونږ زوی دی وژلی دی. وایي زه دې څه خبر وم چې دا ستاسو. وایي راځه مونږ د خپل قاضي ته بوځو. روان یې که د شپې بشبې دوزو یو ځنګل ته لاړ یو قاضي ناست دی رڼا را خلک دی وی دا زمون قاضي دی بادشاه ناست دی دواړو کسانو ورته خپله دعوه وکړه چې دی ملا صاحب زمونږ زوی وژلی دی. ده ورته وی ده ته وایي ولې دی وژلی دی زه خو ترې نه وم خبر د مار په شکل راغلی ما مړ نو هغه دی عالم ته وکتل وی دا څه حکم دی وی حکم دا چې دی معاف دی ځکه چې څوک من تشبه بقوم فهو منهم چې څوک ځان د چا په شان کي نو دی د هغوی نه دی نو د هغه ځان د مار په شان که د مار وجل خو راغلی وی ښځه خلاص نو دی واپس خپل ځای ته راوړ نو دی چونکې په شکل د انسان څرګند شو نو د انسان حوادث پرې راغله نو سترګې یې وله وښکله بعضې فقهاو نه نقل دی چې د شپې دفن کول مکروه دی او هغه دا زمونږ کتابونو کې دی ځکه قبر کې به درنه فرق راشي لحد کې به درنه فرق راشي نو دوی وی نه دفن د شپې راغلی دی او جایز اوس اصل خو منع خو نشته خو منع ځکه هغې کوله چې جمع به یې کمی جنازه کې به خلک کمی دفن کې به قبر کې به څه فرق راشي پخوا خو نه بجلی وي نه لاټرینونه او عام نو دی وی نه د شپې دفن راغلی دی ځکه هغه بیبي چې خدمتګاره وه صحابه و څه وخت کې خښه کړې وه د شپې او حضور پاک ته ووایي هغه منع نه کړه لوط علیہ السلام نوم دی ماته بل نوم نه دی معلوم په قبر جماعت جوړول څنګه دی مخکې اتخاذ او دا بنا ده آبادي ده آبادي بند ده اتخاذ هم بند او دا بعض چارچټ هم راکړو دا علامه طیبي لیکلي دي ترمذي په حاشیه کې مله راشي مشکات کې که د قبر نه لرې برطرفه څو جماعت جوړ کړي د زائرینو په نیت د مصلینو مسافرینو په نیت نو وي روا دی او مقصد یې تبرک وي نه توجه مړي ته تقرب الی الله وي تقرب الی المیت نه وي نو علامه طیبي دا جایز کړی دی او ملا علی قاري هم جایز کړی دی او استدلال په دې آیات کوي وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا نو که جماعت د خبر نه برطرف قبر ته متوجه نه وي
او چې څوک مونځ کوي نو په دې غرض کې چې دا ټوله علاقه مبارکه ده تبرک کوي بجوار الصالحین توجه الى المیت نه کوي او نه تقرب الى المیت کوي نو دا جایز ده خو زار ته اوس ممنوع ده ځکه فساد د عقیدو په خلکو کې عام دی نو دا باب د سد ذرایو نه جماعت په مقبره کې جوړونی پکار په نیت د تبرک هم نه دی پکار ځکه خلک به دا ګڼي چې دې جماعت کې جوړې ثواب ډېر دی دا چې شریعت کې دا درې جماعتونو نه علاوه ټول جماعتونه برابر الله باب من يدخل قبر المرأة دا خد قبر تسوک نوتی شي خاون نوتی دی شي پلار مور و اجانب نوتی دی شي کنا او اجانب نوتی دی شي خود اصلاح دا قبر دا پارا لکه دا حضور لور مبارکه چه وفات شوا حضرت عثمان ته اجازت نکو ابو طلحه نوت لکه ابو طلحه دا قبرونو پا جوڑولو که ماهرو اجنبی سره داخلی دی شي دا قبر دا اصلاح دا پارا مړی د نیو را پاره نه نیسی به خپل ولا انا بس رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم باب الصلاة على الشهيد موس کول په شهید باب ددا سے عام پر خوزے نفی اکڑنے اثبات ہوگا هموس په شهید څه حکم لري په شهید بموس کی کما د شهید د مون په باره کې د علماء درې مسله کوي امام ابو حنیفه په شهید مشتا شافعی سے وی په شهید نشتا امام مالک سے وی کومنګ په حمله کړي پکې څوک شهید شوی مونږ به کوي او کاری په مونږ حمله کړي او شهید شوی مونږ پینشتا امام احمد سے وہی منہ پہ جائز دے کدے اوکر کدے اونک کدے اوکر ثواب دے کدے اونک اس نشت احمد سے جواز دا امرین و قائر دے شوافی من نوئی احناف پئی مالکیان تقسیم علی الحالات کئی زیادہ جگڑ زمنگو دا شوافی ہو رہا او اصل پدی باب کے واقعہ دا شہداء و احد دا شوافی ہوئے دا دو دلیلو دا وجہ نا پا شہید جنازہ نشتا یو نقلی او بل عقلی نقلی حدیث تا جابر دے چاہا پلارم پکی شہید شوی دے او غوی پا شهیدانو دا خود جنازه نده شوی او دا اصح ما فی الباب ده نسلی چی پلار پا یو واقع که شهید شوی اغبتی نی خبر دیم دا چی دا جنازه خو استغفار ده دا مڑی دا پارا او شهید پا اولا قطره که معاف شوی بخلی شوی نو ضرورت پاتی نشو دا استغفار دا دو دلیل ہوئی احناف بدوکارا کئی یو جواب دلیل خپل یو جواب دا دی دلائلون احناف پای شہیدان دا احد پبارک مختلف روایات راغلے جابر سے کوئی نہیں رکڑے ابو داود کی بدل راشی ابن ماجہ کی بدل راشی کہ حضور مبارک پا لسو کسانو باندې جنازہ کرده
और हजरत हमजा पाए के प्रोत पारदल नारे के इस बात से दे के न फेरा न तो इस बात की तारुद राशि तरजीह इस बात ला रहे लाया बेमदा तेरे इस्तिग़फ़ार जनाजा को इस्तिग़फ़ार दे और इस्तिग़फ़ार हक द मुसलमान ने मुंगे गुनाह न गुनाह तनगुरु कदे गुनाह द वजन जनाजा वे बे पर सय्यदुल कायनात वाले केदा आखो मासूम और मुहतरम दे और अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक वाले केदा आहो क़तीयु दुखूल दे ज़का अशरा मुबश्शरा दे और माशुमान जनाजा वाली की माशुमान को महल गुनाह न दे न मालूम अदाशा दा हक द मुसलमान दे द हक द मुसलमान पर हैसियत पे जनाजा करो बखलो ना बखल द खुदे सरा मामला रहा देम खबर जाते से भी चिने दे करे मारतवे दे न फिक्री दानोर इस बात की तरजीह इस बात रहा देम उलमा दे खबर से चिराग प्लार शेख दे न दे बेलाड़ बनी साले मौत दो मिला फासिला रहा और खानदान खबर कर और दाग ने कष्ट और चिदा मुड़ी उड़ी न दर दौरान की जनाजी शिविर दिया के हाजिर नो नो छुबे मुड़ी उड़ल हुजूर वे ना मुड़ी बसुक नूर के कम दे मड़े प्रोत के मल तबाह शहीदान दादा आम उलमा जवाब हाफिज बदरुद्दीन एनीवे आग वक्त के पे जनाजा न करे खुदा वफात तमख के पे जनाजा करे लेकिन अरुम्बे हदीस के खुदल तदा बराशी जनाजे न करे और उससे हदीस ब जिक्र की कि हुजूर मुबारक द वफात तमख के शहीदान द खुद तला और जनाजे पे उकड़ा फसल्ला अलैहिम सलातहु अलल मय्यत व आखिरी अमल ल हुजूर मुबारक जनाजा शवा इन्नमा यूखज़ बिल आखिर फल आखिर मिन क़ौल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फ़ीलिही व अमरिही आखिरी फेल बामल की ऋषि ना आखिरी फेल जनाजी मुस्कूल ले जाबिर इब्न अब्दुल्लाह सय्यदुल कायनात अहमद से भी रिवायत पकी मुख्तलिफ थी कोलम रागरी दी न कोलम रागरी न कच्चा सोकरो न खैर द जवाज और मालिकियान वही दो खुद शहीदान चूंकि मजलूमीन वीबा ने काफरान मार जनाजा बपे न के और कमुंग प्योर हमला मोकड़ो मुश पके न बे जनाजा के कदी की मजलूमियत पाना कमारा दो सड़ी बे जमा कोर और वे बे चा फरान दिया याद पे मुझे तो बेशाओ शा ना बे पहले हाथ के मस्की के हो और हुजूर वे जब गवाही तुम दबी द पास द क़यामत पर और हुक्म को वीनु सरे खख के और उन लंबूल शु और न पे जनाजा पेश नबी करीम द आखिरी जमाना के खरज यमन दी और रज़अत फसल्ला अला हुदन और हद खल्क़ बान जनाजा कर सलातहु अलल मय्यत लक पमड़ी जनाजा शाह मरशा से दिल ताजीब तावील की या जनाजे पे न करे दुआ पे करे और ना चे मफूल मतलब चे जिक्र शी एहतमाल द तावील और द मजाज खत्म ज़रब तो ज़ैदन ज़रबत नदल तवील शो सल्ला अला अहले हुदैन सलातहु अलल मय्यत मुड़ी बांधे जनाजा हो जुदाई सुमन तरफ अलल मिंबर बैराग मिंबर शरीफ थे यानी सहाबा और सरो और बैराग मस्जिद नबवी था और बे सहाबा तो इन्नी फरतुल लकुम
زستاسو نمخ کے پیش رو امستاسو فارت آگا سڑی توی چی دا انتظام دا پارا مخ کے لارش وانا شہیدن علیکم زب گویکم استاسو دا پارا دلتا علا دا ترا دا پارا ندے علا دا استعلا دا پارا وإني والله لا انظر الى حوض الان قسم دے ما تخپل حوض مینم اوس لکه دا منبر د حوض کوثر په غاړه ده او پرده نه دا اورېدلې نو حضور وی زوینا او قسم یې وخوړ وإني أوتيت مفاتيح خزائن الارض ما لخدای راکړ ونجان د خزانو د ځمکې دا چې کوم به زما امت پته کې دا اعزاز او کرام دی یو بادشاہ چې یو ځای ته راشي خلک وایي د ښار کنجي ورکړی شو دا خزانې دي چې بیا امت فتح کړي دي او قال مفاتيح الارض یا خزانې د ځمکو وإني والله ما اخاف علیکم تشرکوا بعدي ما سره دا یاره نشته چې تاسو بیا په ټول په شرک کې مبتلا شئ یعنی حجاز مقدس کې او بیا د مشرکانه دور نه راځي یو جزئی شرک دی داسې یو سړی په غلطۍ کې مبتلا شي او یو عام شرک دی چې بیا د بت پرستي شروع شي نو حضور قسم وخوړ په ما یاره دا نشته چې بیا به مشرکان شي ولكن اخاف علیکم ان تنافسوا فيها ما سره دا یاره ګوره کتاب ته چې رغبت په شروع کې په دنیا کې د دنیا حرص په تاسو هلاک اباب دفن رجلین سره په یو قبر کې دو درې د خخیږي د ضرورت په وخت کې اوسم ها په میاس کې او پکې پرده کې د ساده او که ساده نه نو واخه په پکې کې ابا من يقدم في الحل حتى وكم مخکې چې چاته قرآن شریف یادي دا اکرام او احترام د قرآن شریف دی حفاظ بمخکې دی ورپسې به دا نور دی لحد ولې وایي لأنه في ناحية لحد الحاد وی طرف ته لحد پترست بغلی قبر ته لحد وی عربی کې او دا امینس کله کې چې قبر وکړي دی ته شک وایي ملتحدا معدنا قرآن شریف کی چوار ولو كان مستقيما كان ضريحا او كان اخفني بغالي خبرين غيت ضريح ويو شق ويزم وطن بين جابر سے بقصہ بیانی نو وی زما جابر سے وی زما پلان او تر په یو صادر کې خخ کړی شو دا بیا راشي بخاری شریف کې چې شپږ میاشتې پس ما جدا کول شپږ میاشتې پس خو د حضور زمانه وه نه شپږ څلوېښت کاله او شپږ میاشتې پس موطا امام مالک کې راځي د حضرت معاویه صاحب زمانه وه په هغې اوبه راتلې مړي وړل نو حضرت معاویه صاحب یې دا مړي منتقل کړي نو هغه وخت کې د پلار واقع ورته نو وایي دا تازه او بلکل د یو صحابي پر زخم لاس یې خو چې لاس مولا داسې کبه لاس داسې دی ته ورته باب الاسکر والحشیش بالخبر سرګړی واښه په خبر کې استعمال لواره خو لاندې مړي ته نه دا د دې ښځو په منځ کې ښه بعضې بدعتیان لکه مصر کې هغې واښه لاندې کېږي اما اورېدلي دیر کې هم بعضې خلک کوي نه لاندې مړي ته کېښودل داسې نشته دا په خازو کې یا د ګټو د پاسه کېدی چې خاوره پرې ورپروزي نه شګلوړې ځمکه کې خو خټه نه نو چې ګټې پرې کېدی او شګه پرې اچوي ورپروزي مړي ته واښه به پرې واچوي چې شګه او خاوره بنده کړي نو لیکلي دي ورسره حضور مبارک کے فتح دا مکہ کے خطبہ لستل دا منویلو نو حضور خود رو واخبہ نرے بے تر ورطوی قربان سرگڑ مستثنا کا ذکر دا من خبرنو کی دوے خدا سرگڑ مستثنا شو الوارام او باب حل یخرج المیت من الخبر خبر دا مڑی نو خبر نا مڑی خیش لعلت واللحت لعلت دیو علت وجه
دا یاد لرئ که مثلا د چا حساب پروت و ورسره اسلحه پروت و نو خبر سپردې شي راوابلس او که خبر پې ورپرېوت دی سپردن نشته بغیر د ضرورت شدیده نه د خبر سپردنه یا پردې ځمکه کې هغه ورته وایي یو څه زمونږ خبر د ځمکې راوباسه یا پې اوبه راځي مړي وړي نو ښکې شي هسې نه شي نو ځکه ورسره دلې علتونه وي د یو علت د وجې نه مړې راښکې شي بغیر علت نه شي راښکې که تعظم پې خبر پرېوت بس دی خدای ته پرېږده دی بیا نه سپړی دا بیا د هغه منافق قصه ده چې حضور والا خپل کمیس ورکړ جابر بن عبدالله وایي حضور مبارک له عبدالله بن ابی راغی یعنی د ده زوی عبدالله بن ابی او هغه کنده کېښی و نو حضور مبارک پې زره و دې لږ وروسته شو نبي کریم نه هغې جنازه پې وکړه او قبر کې کېښود پې راویښ کړ او په کونډو یې کېښود سر وله ونفس فیه من ریقه خوله کې وله لاړې ماچولې د خپل طرفه حضور ډېر بې اندازې د رحم او د شفقت خاوند و دشمنانو سره یې نرمي کړې ده وانبسه قمیصه خپل قمیص یې وله ورکړ الله اعلم دا راځي خدای ښه پېژنو چې رسول الله ورسره ده که تاسو وګورئ د حضور په کارونو کې ډېر حکمت و زوی یې ډېر خوشحاله شي او که هغه ته فایده نه رسوله جملو ته 1000 منافقانو توبه وکړله چې د نبي کریم دا حسن اخلاق یې ولیدل 1000 کسانو د هغې د خاندان د نفاق نه توبه وکړله وکان کسا دا راوی وی وکان کسا عباسا قمیسا دا عباس صاحب ته د بدر په موقع کې چې د هغه جامې شلېدلې د خپل کمیس ورکړو وقال سفیان وقال ابو هارون وکان علی رسول الله صلی الله علیه وسلم قمیصان حضور 2 قمیصه اغوستي وو فقال له ابن عبد الله دا هغه منافق دی ورته وی یا رسول الله البس ابي قميصك الذي يلي جلك زما پلار ته دغه کمیس واغونده چې ستا بدن مبارک سره متصل دی یعنی دا لاندې کمیس قال سفیان فرعون النبي صلی الله علیه وسلم البس عبد الله قمیصه مکافاتا لما صنع سفیان وی چې مشرانو به دعوي چې حضور مبارک چې دله د خپل قمیس ورکړه دی بدل خلاصو د هغې بدل چې د عباس سره ورکړو جابر وای چې زما احد جنگ راغی نو پلار مې راوغوستم د شپې ځکه دا یو زیو باقي لوریانې مې ټولې 9 لوریانې 3 واده وې 6 کور وې ما ته وای ما ته معلومیږي چې زه مرم قتل کېږم په اولو شهیدانو ځکه خوب دې لیدلو یو مخکې صحابي شهید شوی هغه ورته وایي ګورې سبا شپه د ماښام ډوډۍ مونږ ته راوړه دی دعوت چې ګوره قطریم دی مړی که د خوب کې ولیده اوس ته دې ورکړل تا له یې څه درکړه نو دا خطرناک او که تا څه ورکړه نو خیر او خصوصا که سپینه کپړه یې درکړه نو بس بیا بستره ګول کوه کفن دی نه مړي نه سماله په خوب کې نو د خوب کې ولیده شهید ورته وایي سبا شپه ډوډۍ موږ ته راوړه نو دې زوی ته وایي بچي داسې معلومېږي چې زه به اول شهید کېږم وإني لا أترك بعدي عز علي منك مانا ستانا گران سوک نشتا پست رسول الله علیه السلام ذکر یو زیو باقی لوریانه وانا علی دینا فما بچی قرض دے فقر دے اغا پورکا وسط اس دے اخواتے کا خیرہ زما وصیت قبول کا دا خویند پا حق کے دا خیر خویند سر دیر گزارا کا فاسبحنا فکانا چی سباشو فکانا اول قتیل
دی اول پلان میں اول شهید شوی دی دی لا لوی نو دغه وخت یعنی جنگ کې دی په خپل جابر سے نه تللی ودفنت ما هو آخر في قبره یو بل عمر من جموه دی او صحابینم دی هغه ور سره حق ځکه دو کسان خریدل ثم لم تتم نفسي خو بیا مې زړه قرار نه موندو ان اترکه ما آخر چې بل سره پرېږدم دا به ډېره زمانه پس شوې ده فاستخرجته بعد 6 اشهر شپږ میاشتې پس مې راکړه ما ته شپږ میاشتې پس خو د حضور زمانه وه هغه نه تپوس نه کړی نه شپږ څلوېښت کاله او شپږ میاشتې موطا امام مالک کې بدل راشي فاذا هو كيوم وضعته اقشانته لکه چې په کوم ورځ مې ایښل حنیة غیر اذنه اصل کې غیر حنیة من اذنه لشات فرق په وجه یا حنیة معمولی فرق غیر اذنه چې وجه ولا بدل وجه لک فرق حور سره لګېدل نور په بدن کې روغ جوړ حنیة غیر اذنه یا حنیة غیر اذنه نو غیر حنیة فی اذنه معمولی فرق ہو دا پا وجه نور بدن روغ جوړ بعد شیدان باندې خدای پاک دا ظاهری کرامتم راولی چې بدن ولا محفوظ ساتي کنی دا ضروری نه ده بعض بلوی شیدان خورشی او بعض خدای پاک بدن روغ جوړ پاتی دا کرامت بعد الموت دخوا عزت بعد الموت بیاوی دفن ما بی رجل فلم تتب نفسی اتاخذو فجالت فی قبرنا لائرا او باب اللحد والشق فی الخبر خبر کے لحد جوڑو لو شق بارا رازل دی بیا ما قصہ بیان کر باب نزا اسلم السبیو فماتا یو معشوم اسلام رو مرشن حکم ایسر دایان در چې پلار او مور مسلمانان شي نو بچی ټول تابع دي دا وی مسلمانان خو که پلار مور کافر او یو معشوم لږ پوی معشوم بالغ نه ممیز لا تو نه کالو دی ایمان لوړي ایمان قبول دی کنه او به دې مرشو مثلا نو د باندې به جنازه کیږي کنه احناف په ایمان قبول دی او جنازه ممتکی اگر چې مور پلارې کافی شوافی او صدا منصوبه ده چې هغې وي اسلام د ماشوم نه دی معتبر نو چې نه دی معتبر جنازه هم پرې نه کېږي دا ده چې ارتداد ور د ماشوم نه دی قبول که مور پلارې مسلمانې او یو هلک کافر شي نو کفر یې نه دی قبول خو اسلام یې قبول دی که خو شان ماشا صاحب وایي زه په دې حیرانم چې شوافی څنګه دا وایي حضرت علی سے معشومو اسلامی حضور قبول کرده ابن عباس معشومو اسلامی حضور قبول کرده بے شوافی وی دا دا خندق دا محک دا احکامو دا خندق دا جنگ نپس بے دا احکامو حسی دا امام بخاریم دا دے خائر دے کہ معشوم ایمان دوڑی ممیز او دی مرشنو جنازہ و پکی او د اسلام قبول لے ارتداد نه ده قبول دول د ابن سیاد قصه نقل کوي یو مشهور سره نو حضور دې الکو حضور ته ایمان پیش کړی نو که ایمان نه قبلې دې نه پیش کولې والا یو معشوم د حضور خدمت ته کو يهودي بیمار او حضور تپوس لواره نبی کریم ورته اسلام پیش کړ هغه پلار تو کتل پلار ورته وی د حکم ومنه ایمان یې راوړو نو حضور ډیر خوشاله شو نو د ماشوم اسلام قبول لې نو چې قبول دې خو جنازه مونږ په کې کې مړ شو فرض نو دې پته باندې بام اسلام السبیو کما شم اسلام راوړو فماته او به مړ شو هل یصلی علیه د باندې جنازه کې اشاره کی اختلاف تا او کی و
چې اسلام قبلی سو خو جنازه هم پې کوي. دا ګوره هغه صورت دی چې مور پلار یې کافري، جګړه په دغه کې ده چې مور پلار یې مسلمان نو ماشوم تابع د مور پلار خو د مور پلار کافري او ماشوم اسلام وروړي. وهل یورد علی سبیل اسلام، ماشوم ته اسلام پیش کول شي او پیش کول شي. وقال الحسن وشريح وابراهيم وقراتو دا فقهاوي اذا اسلم احدهما كما شم اسلام ني روړي خو مور پلار کی او کس اسلام روړي فالولد مع المسلم ولد تعبيد مسلمان دي. وكان ابن عباس مع امه من المستضعفين، ابن عباس تعبيد مور دي په مستضعفين کتاب دي. پلار بظاهر اسلام نور او مور د مخکنه مسلمان او ام الفضل. ولم يكن مع ابيها على دين قومه، دي په دین د پلار نو. وقال او سید الکائنات و الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام برئی لاندې کیږي نه. یعنی چې مور پلار کې هر څوک مسلمان شي دی به د خیر الابوین دینن تابع وي، د کافر تابع بني. که مور مسلمان ای که پلار دی د مسلمان تابع. دی قصې ته ګوره. ان عمر یهودیانو کې یو هلک پیدا شو بني مغالو کې، یو قوم یو هلک پیدا شو زر زر بغټېده، یو سترګې شنه شانه وه، رنده بقره او ځان سره به غورېده. خلکو کې شهرت شو چې دا جوړی هغه دجال پیدا شو. ځکه حضور وی دجال به یهودیانو کې پیدا کیږي او مور به داوي او دی چې لا پروتي ځان سره به غورېږي. مور به داسې خدای غټ غټ تیوي لکه دا خرې خرې ته خو غدني. نو صحابو سره